ډیرو محترم مسلمانانو یو وظیفه ده در کوم د 70 حاجتونو دپاره د 70 مشکلاتو دپاره او یا داسې حاجتونه هم الله جل شانه پوره کړي کوم حاجتونه چې ستاسو نه پوره کیږي او دا سندي خبره ده دا د حدیث مبارکه او خبره ده او د ټولو نه وړه کومه چې وړوکی ستاسو حاجت دی ټولو نه کمزوری حاجت دی هغه په نن زمانه کې د فقر او د فاقې دی د غریبۍ دی د تندستۍ دی د پیسو دی د رزق دی د کاروبار دی د مخې د روانېدو دی دا ډېره غټ مشکل مسلمانانو ته دې وخت کې ساز دی او مسلمانان چونکې په دې وخت کې ډېر زیات کمزوري هم دي د پیسو په لحاظ سره خو زمونږ که ملک والې نو دا هم په مخه قرضونه اخلي کله د یو ملک نه قرض اخلي او کله د بل ملک نه قرض اخلي نو لحاظا چې ملک قرضداروي نو مونږ خو بیا خامخا داسې په تندستۍ سره بعضې مسلمانان وخت تېروي نو هر کله چې انسان غریب وي نو په غریبۍ شکر ویستل پکار دي یو لومبنۍ خبره ده چې ناشکري نه ده پکار لئن شکرتم لازیدنکم رب العالمین فرمایي تاسو شکر وباسئ زه به درله زیاتومه ولئن کفرتم ان عذابي لشدید که تاسو ناشکري وکړه زه به درله بیا عذاب درکم لومبنۍ خبره د شکرګزارۍ ده چې شکرګزاري مو تاسو په خپل صحت هم شکر وباسو په خپل کاروبار هم شکر وباسو په خپل اولاد هم وباسو په خپل صحت هم وباسو په خپل ځوانۍ باندې وباسو په خپل ځوانۍ په قوت باندې وباسو کوم څه الله تعالی راکړي دي مال روپۍ ټکې راکړي په دې هم شکر وباسو او کوم څه چې راسه نشته دی نو هغه د الله تعالی نه غواړو خو په عافیت سره یې غواړو الله ډېر نعمتونه دې راکړي ډېر شکر ګزار یم ستا خو الله دا یو نعمت نشته یا ښځه نشته یا بچي نشته یا خاوند نشته یا مال نشته یا کور نشته یا جایداد نشته یا داسې نشته یا هغه شی نشته نو الله دا هم راله راکړي خو په عافیت یې راکړي الله په خیر یې راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېرو معزز محترم او محترم مسلمانان تاسو به روغ جوړه انشاءالله صحت په جامو کې به الله مو خوشحاله او آباد ساته محترمو نن زمونږ یو وظیفه ده د حدیث مبارکه وظیفه ده نو دا وظیفه چې چا وکړله انشاءالله د الله تعالی په حکم او ارادې سره د الله تعالی په لوی شان او قدرت سره چې د انسان حاجت پوره شي او وظیفه هم ډېره اسانه ده نو هغه وظیفه راته انشاءالله ښیمه څه په دې سکرین ما لیکلې ده او څه ورسره لږه شان نوره ده بلکل اسانه ده تاسو ته په دې سکرین باندې انشاءالله دا وظیفه ټوټل په ټوټل ښکاري وظیفه کومه ده ګورئ لا حول ولا قوة الا بالله صحیح شو کنه لا حول ولا قوة الا بالله ولا منجأ من الله الا الیه بس دقه دی او دا څوک وي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه د حدیث نقل کړی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا حول ولا قوة کثرت سره ووایي ځکه چې دا د جنت د خزانو نه یوه خزانه ده صحیح شوه او بیا لا حول ولا قوة الا بالله ولا منجأ من الله الا الیه نو د الله تعالی به د انسان 70 ضروریات پوره کړي یا 70 نقصانونه به الله تعالی دته نجات ورکړي 70 نقصانونه نقصان خو پېژنې که نه چې په دې کې د ټول نه په کمه درجه کې نقصان او ضرر د فقر او محتاجي ده فقر او محتاجۍ نه به دې الله تعالی وساتي او نور چې کوم او یا مصیبتونه په تا راځي او یا نقصانونه تا ته در رسیږي او یا پریشانۍ تا ته در رسیږي نو د هغې نه به هم الله تعالی تا ته امن درکړي د الله تعالی به تا ته د هغې نه نجات درکړي نو محترم مسلمانانو هر سړی دا غواړي چې ما ته د نقصاناتو نه الله تعالی نجات راکړي دا یو حقیقت حال وظیفه ده کوس کوئ ځان لپاره خو ډېره ښه ده ویې کوئ کو نه کوئ یقین خراب وي یقین هم سم نه وي په الله تعالی باندې نو بیا ستاسو خوښه کو کوئ او که نه لحاظه موږ چې کوم وظایف تاسو درکو دا منګړت به نه وي انشاءالله د حدیث او د قرآن او دغه رنګې زموږ د بزرګانو چې کوم اقوال افعال دي یا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم طرف ته چې کوم هغه وظایف دي یا د الله جل شانه کوم صفتي نومونه دي د هغې نه به تاسو ته وظایف درکوو صحیح شوه یو منګړت د ځان نه بس یو قصه جوړه کو دا دونه پیرې وکړو دا دونه پیرې وکړه
نو دا پکې نشته. لا حول ولا قوة الا بالله ولا منجأ الا الیه دا کومه دا وظیفه چې دا چې په کثرت سره څوک وي ډېره یې وي نو الله تعالی به ولا د اویو نقصانونو نه به الله تعالی ته امن ورکړي، د ټول نه وړوکی نقصان محتاجۍ نه به الله تعالی ته امن ورکړي. څوک چې لا حول ولا قوة الا بالله وی محترمه 500 کرته نو زمونږ یو غټ مفتی دی مفتی فرید رحمت الله علیه نور الله مرقده وفات شوی دی، هغه لیکلي څوک چې لا حول ولا قوة الا بالله 500 کرته وی مخکې وروسته ته 11 پیرې درود شریف وی په اودس کې کوي خبرې پکې چې اسانه کوي کوم مقصد د فارغ ونیوله 100 ورځې پورې د دا وظیفه انشاءالله وکړي، انشاءالله چې الله تعالی حاجت او مقصد پوره کړي. نو ګوره محترمو موږ مو تاسو الله تعالی ته زموږ تاسو رسیدل دي په یو طریقه باندې په یو کارګردګۍ باندې. بعضې خلک بلاهي راز د الله تعالی نه غواړي په دعا سره په جړا سره په فریاد سره، بعضې خلک د قرآن په ذریعه غواړي، بعضې خلک رسول الله مبارک یعنی الله تعالی ته دغه کي چې الله د خپل پاک نبی صلی الله علیه وسلم په خاطر زما د حاجت پوره کړي. نو دا جایز دی ښه الله ته قرآن وسیله کول، الله ته پیغمبر وسیله کول، خو دا براه راست نه غوښتل چې بابا یا یو ته مزار له لاړې چې بابا ماله دا کار وکړي یا رسول الله ماله دا کار وکړي یا قرآن ماله دا کار وکړي، دا شرکیات دي. الله جل شانه نه به غواړو براه راست به غواړو د چا په ذریعه به غواړو انشاءالله الله تعالی زموږ ستاسو حاجتونه پوره کړي، الله تعالی دې زموږ ستاسو مشکلات اسان کړي. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوو تاسو ته کو الله تعالی مو